نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دا یولس نمونه کو چا د خپل بچیانو ګدلی وي نو د الله د رضا د پر دا نمونه بدل کړي، ځکه چې د دې نمونو معنا تلاش کولو باندې ملاو نشوه، او کو ملاو شوه نو داغه معنا غلطه وه، خرابه وه. نو د خراب نوم لازمی دی چې په انسان باندې به خراب اثر کیږي. منګه دا نمونه یا خو په ډراما کې اوریدلی دي، یا په فلم کې کتلی دي، یا هم چرته په محله کې چا ګدلیو منګم کې ښودل. ټیک شو. نو اوس چې کوم دی نو علماو سره د نزدېکت وجه ده چې موږ علماو سره نه کینو، د هغوی نه د معنی تپوس نه کوو، او د خپل طرف نه م څه نوم کېښودو، لکه چینا والا چې څنګه نومونه ږدي کړنګ کړونګ ټینګ ټانګ، نو موږ هم دغه شانتې څه نوم کېښودو، بس ټیک دی. خو د نوم په انسان باندې ډېر غټ اثر وي. موږ د خپلو بچو ښکلي ښکلي نومونه کیدو، د صحابو نومونه کیدو، د پیغمبرانو نومونه کیدو، د صحابیاتو نومونه کیدو، یا ښکلي نومونه چې د هغې کومه معنی بهترینه وي، ښکلي وي، مزېداره وي، هغه نومونه موږ کیدو. ټیک شو. دا یولس نومونه. ړومبی نوم چې کوم دی نو وانیا. وانیا څه ته وایي؟ کمزور ته وایي. کمزور، لاغر، بالکل کمزور، کو هغې له خوراک ورکې وچه کلکه، کمزورې، په سبق کې کمزورې، په اسکول کې کمزورې، په خبرو کې کمزورې، په هر څه کې کمزورې. نو دا په انسان باندې د دې نوم ښه زیات اثر وي. دویم نوم دی سائقه. سائقه مطلب دی کڑکنے والی بجلی. لکه موږ په پښتو کې نومونه ږدو برېښنا. نو برېښنا به صحیح، د هغه به مور سره هم جنګي، د پلار سره به هم جنګي، د رور سره به هم جنګي، د خاوند سره به هم جنګي، په ژوند کې غوسناکه، بدماشه، داسې جینۍ دی. نو سائقه دا ښکلی نوم نه دی د کېښودو دپاره. یا وانیا دا ښه نوم نه دی د کېښودو دپاره. امائره. امائره په لغت کې، په ډکشنرۍ کې د دې معنی ډېر هم تلاش کړه، خو هېڅ معنی د دې نشته. اشال دا هم په عربۍ لغت کې د دې هم څه معنی نشته، خو دا موږ اورېدلی یا هم خپل بچي لګدلی، نو دا چې کوم دی نو موږ نه ږدو. انابیه همدا هم دغه شانتې یو نوم دی، د دې په لغت کې څه معنی نشته دی، نو دا موږ خپلو بچو له دا نومونه نه ږدو. اریحه، ورکوټې هی سره اریحه. اریحه څه خاص معنی خو شته نه، خو په شام ملک دی، ملک شام کې دا چې کوم دی نو یو ځای نوم دی اریحه. نو دا ډېر مناسب نه دی چې موږ یو کس له چې کوم دی نو دا نوم کیدو، یو خپلې بچي له دا نوم کیدو، دا مناسب نه دی. ها د دې په ځای باندې موږ فریحه دا ږدلی شو، یا فارحه یا فاریحه داسې نوم ږدلی شو. د دې معنی د خوشحالېدو والا، نو په خپل هم خوشحاله، نور هم خوشحالی، نور هم خوشحاله ساتي، په خپل هم خوشحالی، نو داسې معنی جوړېږي. یو نوم ډېر زیات ږدلی کېږي زویا. زویا زویا موږ په پښتو کې زوی ته وایو، زویا زویا لور ته هم ویلی کېږي، خو دا کو زی سره یو کو زوات سره. نو په عربۍ لغت کې، په عربۍ کې د دې څه معنا، څه ترجمه، څه هېڅ هم نشته دی، او دې کې ښودل ټیک نه دي. نابیه. نابیه کو د دې څه ترجمه خو میلاویږي، د دې څه ترجمه شته دی، خو دې څه خاص ترجمه نشته. نابیه. نابیه مطلب دی هغه بونه چې د اوبو نه لرې وي، هغه بونه چې د اوبو نه لرې او د اوبو د وجې نه وچه شوي، را پرېوتي، ماته شوي، همداسې خرابه شوي، دغې ته نابیه وایي. منتشا. منتشا په خوله کې خو ډېر ښکلی ویلی کېږي. منتشا اصل کې اسم دی نه، اسم وایي نوم ته، نوم نه دی، دا فعل دی. فعل وایي کار کولو ته، نو فعل دی، نوم نه دی، اسم نه دی، اسم نه دی. نو دې مطلب څه دی؟ منتشا. منتشا مطلب دی چې ته څه غواړې، اوس ته څه غواړې، دا اوس څه نوم دی. منتشا
منتشا دا چې کوم دی نو مزیدار نوم نه دی، دا نوم نه دی اصل کې، دا سره نوم دی نه، دا فعل دی. نو مارا چې کوم دی نو ډیر زیات په اورېدو کې نن سبا راځي مارا. نو مارا چې کوم دی نو دا د دې سمانا نشته دی. دا کو په پښتو کې وایو نو مار او مارا دغه ممکن دی، نور د دې په عربی کې سمانا نشته دی. او عمارا عین میم الف را ها عمارا دا چې کوم دی نو د عربی نوم دی او د دې معنی شته دی، مزیدار دی. امائزه هم دغه شانتي نوم دی او دا چې کوم دی نو د دې څه معنی نشته، د دې څه مطلب نشته. نو کو چېرته موږ دا 11 نومونه دا موږ دلي خپلو بچیانو له موږ دلي، نو دا موږ تبدیل کو، د دې په ځای باندې موږ ښکلي نومونه کیدو چې د هغې څه معنی وي، څه مطلب وي. د صحابو نومونه کیدو، د صحابیاتو نومونه کیدو او ښکلي نومونه کیدو. دوی په ژوند کې به دوی په ژوند باندې، د دوی په جسم باندې، د دوی په عقل باندې، د دوی په شعور باندې ډېر اثر وي او په لیکای پړای شیانو کې به هم دوی قابلان وي.